جی زه ما اخترګل دو څپري سره تعلق لرم و دا سکول جوړ شوی په 1996 کې و 1996 دې له بس سټاپ نه ورکړل شوی حالات یې ښه دی اوس تاسې په خپله وینو چې رنګ روغنین شوی دی او ټیک دی حالات یې بالکل ټیک دی برونه کې هم ټیک وي و لکه مثال دا چې اوس یو میاشت کې دورې هم پرې وشوې نثار مومند صاحب راغلی و عثمان صاحب راغلی چې کومه کمیټې ورته ټاکلې وه کمیټې یې درته ټاکلې وه که نه و خلیل صاحب یو 4-5 ورځې مخکې راغلی و هغه یې مو کتو خو لکه څه خوشخبري یې موږ له رانه کړه آبادي خو ډېره زیاته او 1500 کورونه وي کم از کم نو په هر کور کې هم 15 جنکۍ بې تعلیمه ناست دي تعلیم غواړي لکه هلته موږ سره اوس مدرسه موږ په خپله روانه کړې وه موږ سره تقریبا 300 جنکۍ مدرسه کې واړه ماشومان او هغه خواهش لري چې موږ سبق هم ووایو لکه موږ ته په کورونو کې مې چې یاره سکول هم کله روانېږي خو بدقسمتي دا و چې بس موږ له سټاپ نه راکوي او موږ ډېر خواهش لرو څپري اوسېدونکی یم زمونږ 1996 کې جنکو سکول ته منظور شوی خو اوسه پورې هغه ته سټاف نه راولېږل شوی تقریبا 2.5 زره جنکۍ تعلیم نه محرومه شوې هلته دا پچادوري هم شته نور بلډینګ هم شته هر د باترومونو سیسټم هم پکې شته دی خو اوسه پورې موږ له سټاف رانه شو کړه موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې موږ له سټاف راکړل شي د پښتون ټي وي مینوالو په ننني رپورټ کې تاسو وکتل چې موږ د جامرود نه تر 20 کیلومتره لرې غریزه سیمې څپري ته راغلي یو په ننني رپورټ کې مین مقصد دا و چې دلته بدقسمتي دا ده چې بلډینګ شته دی 40-45 کاله مخکې د جنکو سکول بلډینګ جوړ شوی خو تر نن تاریخه پورې نه ورته سټاپ ورکړی شوی نه پکې کمې ماشومې سبق وویلو د ځایي خلکو مطابق د دې 2.5 زرو پورې جنکۍ په دا خواوشا سیمه کې د تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي چې د ادنا کلاس پورې سبق هم نه یې ویلی د کلیواله غوښتنه وه چې الله حکام څومره پارلیمنټرین چې دي چې دې له فوري طور د سټاپ هغه وکړي بلکې محکمه ایجوکیشن نه هم غوښتنه کړې ده چې تیار بلډینګ شته تیار سکول شته سرکاري پیسې پې خرج دي نو ویلې یا دوې ټیچران یې نه ورکوي ځکه چې دې سره کوارټر هم شته د ملک مکان طرف نه دا خبره هم وویلی شوه چې دلته کم کوارټر دی په دغه کې به موږ رهایش بندوبست هم میلو کړو اوس سفر هغه علاقه نه پاتې شوی چې کله خلک پیدل راتلل اوس تقریبا په 10-15 منټه کې د جامرود نه دلته خلک په ګاډي کې راتلی شي ځکه چې پوخ سړک د 40 کروڑ روپو پورې لګښت سره پې لګېدلی دی امید لرو چې نننی پروګرام تاسو خوښ شوی د بل پروګرام پر خپل کوربه امیرزاده فیصل اجازت ورکړئ د الله په امان